او डी पी ओ صاحب کم سے کم تاسو مسلمانان وي د دې قانون آئین مطابق پرون چې کوم الیکشن کړه شوی دا د انیټ او پی کې 22 امیدوار وو. زما خو به څه جرم کړی تحریک انصاف ټکټ راسره خو دې لک له دې سکیورټي ولې نه ورکوله وجه څه ده؟ وجه دې راته وښایي چې دا وجه وه. که د ده نه تپوس کې چې ولې دې نه ورکړي وایي آزاد امیدوارانو ته سکیورټي نشم ورکوی. واورئ دا جذباتي خبرې نه دي. وایي آزاد امیدوارانو ته سکیورټي نشم ورکوی. موږ به د څه مثالونه ږدو دا هغه اصولي خبرې چې د مخکې زه کله کښېنم زه به د نه تپوس کوم چې ټیک ده دا آزاد وشه. نصیر خو آزاد نه وي او ټیک ده چې دې آزاد ته الاو نه وه نو دې نور آزاد وشه ولې اوسه ده؟ دا ډېر ګټ سوال یې نشان دی. پرون که په دغه ځای کې تاسو ته پته وي پکې زما 2 سکه د تره زامن یو شهید شوی ټول زما ورونه وو خو د خون رشته د اینې رشته خو نه ختمېږي. یو عمر پکې سکه د تره زوی شهید شوی بل په هسپتال کې په کوما کې پروت دی سونډی بونډی پروت دی. یو سوال 2 مې اتفاق ورځ کول خو چا پرې نه غوښتم هغه جرګې له زه را نه وستم چې تا ته به یوه ګاډۍ کې دومره ولې ورمنډلې دا لیوي والا بیا چې دا تلل تا په دغه روډ ما ته خو یې نه کوې ما خو وجدې دې ته ریپیټ یې ولې نه کولی ډي پي او صاحب نه سوال کوم جواب نشته. بیا که ته وایې چې 300 میټره تار ګرځېدلی او 200 میټره تا خوا ناسو نو زه به دلته ودرېږم او ته مې 700 میټر نه ټارګېټ کړه څنګه مې ټارګېټ کړه؟ سوال دا دی چې ټیک ده یوه لار یو وخت شته زما شهدا انبیا به تپوس کوي شهدا متعلق چې دا څوک رال شهید به وي خو دلته به هغه بچي څه کوي هغه میندې به څه کوي او خویندې به څه کوي خو دې رویه م بېګا تاسو کته په میډیا باندې که دومره هم بېوقوفه نه یو که یو الیکشن روان دی په هغه خاوره الیکشن روان دی چېرته چې پر کور کې شهید جنازه راوړل شوي چېرته چې پر کور کې 4 یتیمانان دي هغه خاوره د ده لیوي د ده د سکر په کور کې خانسامتوب کوي خو زما لپاره نشته. ما ته ووایي دا واضح اشارې دي زما د قتل که نه دي دي که نه دي اواز وکئ دي که نه دي د دې سټیج نه زه اعلان کوم چې زما بچي ته نقصان ورسېد یا ما ته ورسېد بې بسه به یم بې کسه به یم په لاس کې به مې اتکړی کمزوری به یم تپوس به نشم کوی خو اذا زلزلت الارض یو ورځ را روانه ده په هغه ورځ به مې ډي سي او ډي پي او ذمواري زما به قاتلاني په هغه ورځ به ترې تپوس کوم او دلته به هم کوشش کوم چې عدالت ته یې راکاږم. دا کومه طریقه ده چې شروع کړې دا خو لیوي وژني خپله او بیا هلته ورته وایي دا سویلین دي زه په خپله ولاړ یم زه ولاړ یم چې ورته ویلي دي چې دا سویلین دي دې علاج دلته مه کوه. څه ګناه یې کړې وه سیاسي اختلاف به چا سره زما سره ټولو نه زیات مطلب به دا چې زما یو غریب بچی به رالوی کېږي پاپولر کېږي به محنت به کوي ودرېږي به الیکشن به ګټي یا به انورزیب ګټي یا به ګلابزل ګټي یا به خان ګټي یا به زه ګټم زما سره چا دا حق شته چې ما مړ کړي شته را سره حق چې ما مړ کړي دا خو ستاسو رایې ده په دې خو د رب فیصلې راځي چې ته ښه فیصله وکړي رب وایي دې عوام ښه فیصله وکړه زه ملګری یم ګناه خو دې راته وښایي که نه موږ څه ګناه کړی آخر څه ګناه ته معلومه ده قومه معلومه ده ته ته نه معلومه نه درته معلومه زه مطالبه کوم که زه د ریاست غیږ د مور غیږي ولې چې دا خاوره زموږ مور ده که دا ټوپک دا انتظامات د دې ملکي
نو بیا دې ما ته تحفظ راکړي سوال کوم زولۍ ورته غواړم جرګه پې کوم ننواتې کوم که دا د ده دپاره وي دا د ده د سکر د خانسامهتوب دپاره وي دا د هغه د کور د ګیټ د کولاولو دپاره وي دا د هغه د ګاډي د کولاولو دپاره وي کلیوي د تیر د سکرانې په کور باندې ډیوټي کوي نو ما ته دې دونه ووایي زه به کم سے کم د کور نه خو نه راوځم که نه اوس به مې نه کېږي تحفظ به نه شم د کوره به نه راوځم که دننه مړ شم بس مړ بیم یا به لار ځان نه وګورم څه جواب د دې څه شته یو څیز یې کېنولی د مداریانو صاحب د ځمکه وسه وه درسته ورځ په نشه کې نورالله نوم یې دی نورالحق نوم یې دی که چا ورته یو میسج وکړو د په 3 PM کټ کړي دا په تا باندې مختلف دفات هم لګولي خو دا بیا عوام ته نشي راتلی چې تحفظ راکړي یو یې بل کېنولی DPO بې بسه دي دغه مسلمانانو د مداریانو صاحب یو ځمکه به وسه وه ډول به یې بجاوه چابي به چې پکې ختمه شوه یو لاس به یې داسې پاتې شي یو به یې داسې پاتې دا دې لاړ شي که د ورځې مړو او هلته هدیرې ځای نه په ګډ کې که غټه هدیره د ځمکې تل ته به زه ورسم د دې ژوند نه ډیسي ستا مرګ ښه دی دا شرمندګي چې ډېره استعفا ورکړه بزدله ته د کومې خبرې ته وایي ایډمنسټریټر د چا نه زه تپوس وکړم د آیین او قانون مطابق د دې خاورې د ضیاء السپید مالک DCO او DPO دي په چیک پوینټ باندې ډیوټي د پولیس کار دی چې دماکه وشو نو زه دې په چیک پوینټ باندې نیولم زه یې نیولی یم ما ته وایي ما چاته څه نقصان نیولی ما ته ته به تمانچه نه وړې دا په 188 ورته وایي که څه شی ورته وایي چې هغه یې دې لپاره لګولی چې ته به لایسنس یافته وسلم د ځان څه نه ګرځې ما ته ووایه دا صفایي شعري دي که نه چې وژنم دی ووایي ما ته دي که نه الیکشن ته ولاړ دي خلک هلته کې جلسې جلوسونه دي دا ورته وایي ته به لایسنس یافته اسلحه د ځان څه نه ګرځې دا ټول غږ کوي ډیسي تیری زندگی شرمندگی 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 مسلمانه پښتون یې څه ورک شه خدای دې کور روان که راغلی غلطه که خدای پردي بچي اطمینان شو ته د څه ایډمنسټریټر راپاسې جواب راکړه زه ستا په مخ کې ولاړ یم مجرم مې وګڼه ملزم مې وګڼه بچی عوام څه راته وایي جواب خو راکړه که نه څه جواب راکړه په څه مې وژنې موږ مظلومان یو د دې اوسه هېڅ جواب ستاسو د خبرو نه وي زه غیر محفوظ یم تحفظ مې د ده کار دی که مخکې مړ یم یا د دې نه بعد ذمه دار مې ریاست دی د مور په غېږ د ریاست مور په غېږ کې مې خلک وژني نور راته څه دي نور به څه ووایم الله مې عزتمن وسلامت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم